الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. زما محترمو زما مزولو خويندو او زما ناکشرانو بچو لونو زتاسو ټولو ته د خپل طرفنا او د امي یمان د طرفنا په خیرالي وام ستړي مشي وام او دعا کوم چې الله دې ستاسو کورونه خیرونو او د برکتونو نه ډک کړي. په دې یخنای کې تاسو دومره تکلیف کړی دی، راغلي د لرې لرې نه د یو خوا بل خوا نه ځانوم کړولی دی او دې ځای ته حاضري کړې ده. دا ستاسو ځای دی، ستاسو مرکز دی، ستاسو کور دی. الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي او الله دې ستاسو کورونو کې ډېر خیرونه او ډېر برکتونه واچوي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا ځای ستاسو ټولو مرکز دی او په دې ځای کې 80 کاله د الله د کتاب او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وشو. یو زمانه داسې وه د ملک شرکیاتو، بدعاتو، رسمونو، رواجونو هغه د هندوانو هغه طریقې وې، د یهودو د نصاراو طریقې وې. الله کرم وکړه، الله مهرباني وکړه. په یو زمیندار کور کې چې دا مخامخ زمونږ ارټ دی د مدرسې ته زمیندارو زمانیګه الله د هغه په کور کې یو تن پیدا کړ. هغه دیوبند، مکه مکرمه، مدینه منوره، پنجاب سرحد په دې کې علوم حاصل کړل او راغی او په دې کلي کې د قرآن او د سنت خدمت شروع کړ. اول چې کله هغه کار شروع کړ نو د هغه والده ژوندی وه، والد صاحب په وړوکوالي وفات شوی و. نو والدې هم مخالف وه، سرګنی هم مخالف وه، د پټکي خپلې هم مخالف و، د پنسې خپلې هم مخالف و. خو هغه همت بایلله او کار یې شروع کړ. د خدای کتاب مخلوق ته خو سن 1938 نه هغه شروع وکړه. 50 کاله تر 1986 پورې هغه د الله د کتاب او د سنتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم خدمت وکړ. بیا دا ذمہ داری الله مونږ ته حواله کړه او د سن 1986 نه اوس دا د جنوري 2023 ته دا 10 کاله
زه مړم یم د خپل وس مطابق ما سره په دې کې زما ملګرو عوامو علماو طلباو ډېره ښه ملګرتیا کړې ده نارینهو ملګرتیا کړې ده زنانو ملګرتیا کړې ده او الحمدلله هغه درس نن لکونو ته ورسېده او جماعت ډېره لویه ترقي وکړه او ډېر په مخکې باندې لاړ دا وجه دا وه چې د دې جماعت یو مرکز دی او دا مرکز کوم موقف چې د سن 1938 کې و نو هغه موقف نن 78 کاله بعد هم په دې مرکز کې هغه موقف دی او هغه چلیږي او د هغې نه یو ویښته اخوا دېخوا نه دي شوي هغه د قرآن کریم دوره ده لویه دوره هغه د قرآن کریم وړه دوره ده هغه د احادیثو درس دی هغه کتابونه د هغې درس دی هغه د توحید او د سنت اواز او صدا بلنده کېږي اوچتېږي د دې ځای نه هغه کتابونه لیکلی شي تصنیف و تالیف شروع دی صرف دوره دا چې پای کې ترقي رااله پخوا د شیخ القرآن په وخت کې دا مرکز داسې نو آباد څنګه چې نن الحمدلله آباد دی دا ستاسو په محنتونو ستاسو په مینه ستاسو په ملګرتیا او ستاسو په تعاون او په اخلاص دی دې مرکز کې دوره طلبا به نوم سوره چې اوس دي اوس ډېر زیات دي په دې مرکز کې اجتماع به نه وه اوس الحمدلله اجتماعي په دې مرکز کې تصنیف و تالیف دوره نو سوره چې اوس دی زموږ ماهانه رساله هغه وخت کې نه وه اوس الحمدلله باقاعدګۍ سره وځي په دې مرکز کې زموږ خپل بورډ نه اوس الحمدلله زموږ خپل بورډ دی او هغه باقاعده رجسټرډ دی د حکومت سره او د هغې سند هغه د 14 سره برابر دی دا ټولې ترقۍ راغلی موږ خپل کور چې کوم ماته په تقسیم کې میلاو شوی و هغه موږ دې مرکز سره کړ او مرکز له الله توسیع ورکړه او الله لوی کړ او تاسو به انشاءالله رستو وګورئ د الله کرم او د الله احسان دا هر څه روان دي او دا به دا الله چلی او دا به چلیږي دې کې نه مخکې کمې راغلی دی نه اوس کمې شته او نه به انشاءالله آینده په دې کې څه کمې راشي ډېر خلکو چې پخوا د دې مرکز سره هغوی تړلي وو د دې مرکز نه جدا شو خو په مرکز کې کمې رانغې هغوی روک شو هغوی لاړل هغوی ختم شو ډېر به راځي او ډېر به ځي قافله روانه ده څوک به پاتې کېږي او څوک به منزل مقصود ته رسي خو زه په دې ډېر خوشحاله یم چې د الله یو لوی کرم او یو لوی احسان دی یو داسې مرکز یو داسې جماعت چې د هغې راکوال د هغې خادمان دواړه ښځه او خاوند هغه د قرآن کریم خادمان دي او د قرآن کریم تفاسیر د هغې د لاسه الله ولیکل ما تنویر الجنان 2 جلده کې ولیکه ام امان رضیت التراجم مرضیت التراجم الوابل السیب او نور کتابونه ولیکل او دا د الله احسان دی زمون کورنۍ ژوند هم د خوشحالۍ دی او دینی ژوند دنیاوي ژوند هغه هم د خوشحالۍ دی او الله دې دغسې خوشحاله ساتي تاسو ته دې دپاره هم راغوښتي وئ تکلیف هم درکړی و او موږ ته دا احساس دی چې تاسو تکلیف کړی دی تاسو سره خپلوان چا سره خاوندان چا سره رونه چا سره بچي هغوی هم راغلي دي او تکلیف یې کړی دی خپل کارونه هم پرېښودي دي زموږ دعا ده چې الله دې ستاسو کورونه
دغسې د خوشحالۍ قسم چې زمونږ کور دی. ځکه موږ ته د خپل کور خوشحالي معلومه ده او موږ وایو چې د هر چا کور دی الله دغسې د خوشحالۍ کې. تاسو له ما تکلیف دی له نه دی درکړی چې ګینې تاسو ته هم چلی موږ له چانده راکوي یا موږ له پیسې راکوي یا موږ سره امداد وکوي. خو دې له مې راغوښتي یئ چې د پلار کور یوي، نور د اولاد کورونه یي. دغسې مرکز یوي، نور مراکز نه یي. زه خبر شوی وم چې په بعض ځایونو کې زنانه د مرکز په نوم باندې چانده وکړي او وایي مرکز ته لیږو او بیا هم مرکز ته دلته نه راځي چې تپوس کې موږ فلاني مرکز له کړې وه، نوم د مرکز والي بل ځای له نوم مرکزي ښیي. مرکز یو دی د موحدینو، خصوصا د اشاعت والو. مرکز یو دی هغه پنځپیر دی. بل ځای ته چې څوک مرکز وایي هغه به د دې مرکز مقابله کوي یا به مخالفت کوي. دې مرکز ته چې د مرکز په نومي نو بیا به دا مرکزي او که هسې څوک کوي نو کوي به ځان له به دوکاندارۍ کوي یا هر څه چې کوي یا د هغې خوښه ده. خو مرکز یو پنځپیر دی، بل ځای کې مرکز نشته. تاسو که زه دا نه وایم چې تاسو تعاون لازمن وکوئ، غربت دی، عاجزي ده، د چا به وس رسي د چا به نه رسي. خو که چېرته مو وس رسي او کوی د مرکز سره بیا به د مرکز رسید غواړئ، تپوس به کوئ چې مرکز ته رسېدلي دي او که نه. ځکه زه مجبوره شومه ما تاسو هم راوغوښتئ او دا پیغام زه ټولو ملګرو ته ورکوم چې د مرکز په نوم چې څوک وایي نو تاسو به بیا تپوس کوئ چې مرکز ته را رسېدلي دي او که نه. رسید تپوس به دې کوئ. یو دا. دویم دا چې موږ د قرآن او د سنت خدمت دا الحمدلله ثم الحمدلله په دې نیت باندې کوو چې زموږ نه الله رضا شي او زموږ ذریعه د نجات وګرځي. زه تاسو ته اوس هم وایم دا پورې مخامخ تاسو وګورئ، قیمتي ځمکه ده، ښکلې ځمکه ده او دا زما د نیکه ځمکه ده. زما چې کومه حصه ده پکې نو موږ دواړو ښځې او خاوند صلاح کړې وه او هغه ما د مرکز دپاره وقف کړې ده او ما په روژه کې اعلان هم کړی و. بیا زما خویندو مشرې خور او کشرې خور هغوی هم ما ته ووایي چې زموږ حصه هم د مرکز دپاره که ما به مخامخ اوس طالبانو له پکې ځای جوړ کړی و ناستې له، خو موږ رونو لا تقسیم نه دی کړی. نو که زه جوړوم هسې نه څوک محسوسه کي نو د دې وجې پکې لا نه جوړوم چې تر څو موږ تقسیم نه کړی ما د رونو سره سلا مشوره نه کړي نو ما ته مناسب نه ښکاري. موږ دواړو ښځې او خاوند دا مشوره کړې ده چې پورې زما ډېر قیمتي ځای دی، هوټل دی او ډېر ښایسته ځای دی. ما وی نه صرف یو څو استادانو ته ما ویلي خو تاسو ته ترغیب دپاره وایم. نو موږ دا صلاح کړې وه او مفتي سراج الدین صاحب ته ما ویلي دي یو کس دوه تنورو ته چې کله موږ دواړه نه یو نو هغه ځای پای کې صرف بره پټۍ چې کوم دی هغه ما پرېښودی د لوڼو دپاره چې هغوی به پکې ځان ځان له ځایونه جوړ کړي او د هغې نه کته چې کوم ځای دی چې هغه آباد دی او د هغې اوس هم 2 لکه روپۍ کرایه راځي، د هغې نه کته هم دی. نو هغه ما د مرکز دپاره آینده له کړی دی که موږ نه یو د هغې آمدن به راځي او په مرکز باندې به لګي. موږ مرکز د خپلې ګټې دپاره نه دی کړی. که کړی وی نو ما به په مرکز چاندې کولې، ما پې ځان له ځایونه اغوستي وو، ما به خپل ځایونه نه ورکول. دا د کروڑونو دي، لکونو هم نه دي. خو ما د دې مرکز دپاره موږ دواړو وقف کړي دي. تاسو ته هم دا وایو چې دا ستاسو ځای دی، ستاسو مرکز دی.
یوازې د سړو نه دی، دا د ښځو هم دی. دې کې د ښځو دپاره موږ جدا بره دا ځای جوړ کړی کوم کې چې اوس تاسو ناست یئ. او زما زړه غوښتل که دا خوا کې پټې شوې وې نو دا مرکز ما نور هم لوی و، که نغدې نه وې ما وله خپل پټې خرڅو. او ما ګاونډیانو ته ویلي مو چې که دا مال راکړه مرکز به لوی شي او زه به خیر دی پیسې درکړم، پټې به درکړم. خو د هغوی به مجبورۍ موږ هغوی مجبوره کوو نه. خو زما بیا هم اراده شته دا ستاسو ځای دی، ستاسو مرکز دی، دې ته چې راځئ نو په دعوه باندې به راځئ. او دا ځای الله به آباد لري. دا خرابېږي نه، خو په دې خفه یو چې مرکز دی، مرکز آباد دی. الحمدلله طلبا دي، علما دي، او بیا هم خلک راولګېدل او د مرکز په مقابله کې بل مرکز جوړوي. مرکز پرېږدي او بل ځای ته مرکز وایي. نو که سړی څه وایي نو نبي علیه السلام ته حضرت عمر وایي چې هم ورسره نه کوو. ورته وایي عمره خلک به وایي چې ان محمدن یقتل اصحابه، محمد اوس خپل ملګري وجني، خپلو سره یې جنګ شروع کړ. نو څه ویلی هم سړی نه شي. خو دا ستاسو مرکز دی او دا خپل مرکز دې سره مینه کوي، دا آباد ساتئ، دا ستاسو ځای دی. او دا خدای روانۍ نه، دا به الله آباد ساتي انشاءالله. دا پاتې کېږي نه، دا به چلیږي. او تاسو هم دې لره وغوښتئ چې تاسو په خپله کې اتفاق، اتحاد او مینه ساتئ. ځان لا په خپله کې اوس امیر شته ستاسو، بیا هم ځان لا امیرې جوړې کوي، تنظیم برابر کوي. زنانه د دین کار ښه کولی شي او کړی دی. او چې کله سړی قرآن او حدیث وګوري، آخري پیغمبر الله سړو کې چې راولېږه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو آخري مسلمان په دې امت کې حضرت خدیجه اول کړه. اول په دې امت کې مسلمانه ښځه ده، بیا وروستو سړي دي. او آخري پیغمبر هغه سړی و. دا خدای دنیا ته خیر چې ښځې او سړي دا چې یو ځای د دین خدمت کوي نو هغې کې الله ترقي راولي، هغه الله مخکې بیایي. په جنګ کې نبي علیه السلام میدان کې ولاړ دی او حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها د کجورو په باغ کې پټه ولاړه ده وګوري. حضرت عمر ولیده، ویې ته څه کې ته ولې راغلې؟ ویې تاسو به راځئ او موږ به پاتې یو. د ښځو لوی کردار دی په دین په خدمت کې. سړی د دین کار کوي خو چې د کور والو ورسره حمایت وي. که د کور والو حمایت نه وي نو بیا به ته ډېره مشکله شي او ډېره ګرانه شي. تاسو د دین خدمت کوئ، درسونه کوئ، کورونو کې درسونه دي. الله دې ستاسو درسونو کې ډېر خیر او برکتونه واچوي. او الحمدلله دا جماعت روان دی او دې کې دې له به الله زما په کور کې بچي پیدا کړي. زما څلور نوڅې دي او انشاءالله دی کې به الله عالمان پیدا کوي، هغوی به دین خدمت کوي. تاسو به ورسره کوئ، دا به رواني او دا به چلیږي. اوس دا دی الحمدلله ام امان منارې له پیسې جمع کولې لږې لږې مناره شروع ده. نو تاسو بره وخیچئ، بیا هغه مناره هم وګورئ. وروستو چې فارغ شئ بیا به کته مدرسه کې موږ انتظام کړی، دروازې به بند کړو، طلبا به ټول بهر شي، روټۍ به کته وخورئ. او کته چې د وحدت المدارس کم دفتر موږ جوړ کړ، هغې تقریبا 15 لکه روپۍ ولګېدې. خو ما په چا بوج نه دی راوستی. دې کې صرف مومن ګل الله دې ښه ساتي، هغوی پکې رنګونه وکړل په خپلو پیسو. یو بل ملګری دی مجاهد، هغه پکې پروجیکټر ولګو او نور کارونه ما په خپله وکړل.
الحمدلله هغه دفتر به هم وګورئ او مدرسه کې به بیا کته ډوډۍ وخورئ. ام امان او امیران چې کومې دي هغوی به ستاسو خدمت کوي. الله مو همیشه خوشحاله ساته. ما چې کوم آیت ویلی په هغې کې هم الله وایي او خلکو د خدای ویرېږئ د هغه خدای د هغه الله نه چې تاسو یې د یو جنس نه پیدا کړي او بیا د دې جنس نه د ده بیبي پیدا کړې ده او د دې دواړو نه د ښځې او خاوند نه خوارې کړه سړي ډېر او ښځې ډېرې. د الله نه ویرېږئ هغه الله نه چې تاسو د هغه په واسطه باندې سوال کوئ د یو بل نه او ویرېږئ د کټ کولو د خپلوالۍ نه. خپلوالۍ مه کټ کوئ. یقینا الله په تاسو باندې نگهبان دی. آیات مطلب مې درته ووایي. الله دې تاسو ټول خوشحاله کړي. ستاسو په دې راتلو کې د الله ډېر خیرونه او برکتونه واچوي. د چا چې څه هوایج او ضرورتونه وي دعا وکړئ چې الله هغه حاجتونه ستاسو د زړه هغه مرادونه پوره کړي او الله دې موږ همیشه د قرآن او سنت خادمان وګرځوي. الله دې زموږ نه د قرآن او سنت خدمت تر مرګه پورې والي. دا مرکز دی الله په قرآن او په سنت باندې همیشه آباد لري او الله دې په دې مرکز باندې تود باد نه لګي. دا مرکز د قرآن او سنت د خدمت هو الله دې همیشه آباد لري. څوک چې دې سره تعاون کوي مینه کوي محبت کوي لاس کوي الله دې د هغوی په هر څه کې خیر او برکتونه واچوي. انشاءالله موږ به په 3 مارچ باندې دوره شروع کوو. 3 مارچ زما د پیدایش راز هم د 3 مارچ 1957 او زما ډیټ آف برث او دوره به دواړه په یو ورځ باندې. الله دې زموږ له توفیق راکړي چې موږ د قرآن درس هم په ښه طریقه باندې وکړو. انشاءالله په 5 فروری باندې به زموږ د بخاري ختمي. الله دې هم په خیر خیریت باندې وکړي او الله دا ځای همیشه دپاره آباد لري. څوک چې دې سره مینه کوي الله دې د هغوی سره مینه وکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله وصحبه اجمعین. باقي تاسو